خو ولکن لا غنا بی عن برکتک ستا د برکت نه مستغنی نه یم دا ستا د طرف را لېږلي شوي دي نو د دې نه زه استغنا نه کوم زه د مال دولت په حیثیت نه را جمع کوم زه ستا د طرفه د هدیې او د کرام په شکل را جمع کوم سرو زرو ملخان چېرته په چا ورېږي خو ستا د طرفه راغلي د دې وجه نه علما وایي سړی به سوال نه کوي او که بغیر سوال او بغیر اشراف تعالی صدر کی نو اخلی په عزت ځکه دا حقیقت کې د خدای طرف وي کله چې وانه له بیغه بندي ایوب علیه السلام وایي زه د فخر د وجه نه منصب هر څه دې راکړي خو دا ستا د دربار را لېږلې شوې هدیه ده نو زه په دې حیثیت قبلومه لا غنا بي عن برکتک ستا د برکت نه زه مستغنی نه یم دا ستا د دربار نه را لېږلې شوې ولې هلکه جمعش پر راشه بین الناس هغه مخکې دا و چې خلوت کې بربنډ بلاسته لمبل لواري وعلتم تستر غوره دی او چې د خلقو په نظر کې بیا خو تستر فرض دی ځکه ستر د عورت فرض دی که نه باب التستر فی الغسل عند الناس د خلقو مخکې خو به پرده کې دا بیا د امهانې فتح مکه کې د حدیث مونږ ویلو که درته یاد سلام عبدالله بن مسلم مالك بن بدر مولى عمر بن بدر ابا عمر مولى مهان بن ابي طالب اخبره انه سمع مهان بن ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل العالم سيد الكائنات قال لفتح فوجدته يتصل فاطمه تستره فاطمه بصادر نیولو ګډ کې به غسل خانه نه کنه ګډ کې دیوانو یو طرف ته صادر تړلې بل طرف ته غي نیولې داسې مخ کړې خلقونه پټ کړ دا ستر عند الناس فقال من هذه سوكي سيد الكائنات عالم غيب نه دي سلام باچونو سوكي فقلت انا ام هانه ام هانه به رست حدیث مرحبا بام هانه وی څنګه راغله وی سید ما د مور بچوړي علي سي بیا دی او وی زبستا خاوند او ستا پر کټه وجنم حالا چې ما امان ورکړل حضور وی چې تا چا امان ورکړي زمونږ د طرفه امان دي نه دی وجه لقد اجرنا من اجرت يا امهانه نه به وجه نو خدای که چا امان ورکي امان یې سید خو بادشاہ ما تولی شي بل څوک نشي ما دا تستر شو بیا د میمونه قصه بیان حدثنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن سلمة بالجاري عن قريب بن ابن عباس بن ميمونة قال سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة وغسل يديه ثم سبل دې پرده کړې و خو دې ورته کتل ځکه طریقه د غسل یې زده کوله فغسل فرجه بأصابع ما أصابه ثم صاب يده على الحائط أو ثم توضأ وضوء الصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسد الماء ثم طلعها وغسل قدميه تابه بس بكل رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا احتلمت المرأة كخذ محتلمش مخی ابواب عام دا سړو سره تعلق لاره او د خود احتلام بالخصوص ذکر کوي دا بعض علماء دا نقل چې خود کې احتلام دی نو دی دا ثابتي او جمهور علماء په دې چې نه خود کې احتلام شته او دا لږ او دا ډېر فرق دی خود طبيعت یفتن احتلام پکې کوي او کله احتلام وشي او فرج داخل کې نطفه پات شباب تنروسی نو دیوی نا خودو کې احتلام کیږي او دا خودو دا احتلام احکام پشان دا سرو دی حسن عبداللہ بن یوسف قال اخبر مالک بن هشام بن عروة عن ابي عن زینب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ام المؤمنين انها خرجت ام سليم امرأة ابي طلحة دا حدیث منصود لوی په ترمذی کې موضوع تا سید الکائنات تعالی فقال يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق حلال المرأة من غسل اذا هي احتلمت
وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا رات الماء. په تقریر النبی ثابت شو چې احتلام په خود کشته. ابا بارق الجنوب ان المسلم لا ينجس. دا جنوب حکم سره د خواله دیوی د جنوب خواله پاکه مسلمان نه پلیتیږي، یعنی هغه پلیته باندې نه پلیتیږي چې مسا او خواله پلیته شي. بعض خلک د دې جملې مفهوم مخالف دار او باسي چې کافر پلیت دی. ابن عباس سے په دې عمل کو چې کافر سره به استړي مشو کړ نو به الله سوینځه. عام علما په دې چې دا نجاست دا نجاست باطنی او داخلي ده. ظاهر بدن باندې چې پلیتینی نو هغه پات نو دا جنوب سړی خلا پاکه ده، اگر چې جنوب په خپل په حالت د جنابت کې ده. سنا علي بن عبد الله قال سنا قال سنا احمد قال سنا بكم ابي راشد النبي وريت النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه. دا ویل ترمذی کې ابو داود شریف. ابو هريره حضور مبارک سره په یو مدینه په لار کې ودش او هو جنوب. ابو هريره جنوب فانتجستو یا فم بجستو یا فن خنستو ما ځان لګرستو کا هغه سره لاس یو دې کړو به چې هغه کې ناز دې غلې روت دې تاسو وذهبت لهم فاغتسلت غسل نوك ثم جاء بأرائه سيد الكائنات والفوج انا كنت يا ابا هريره چرت لاړه به تاسو قال كنت جنوبا جنوب من تاثر من الناس تنوفها فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. مؤمن نه پلیتیږي په پلیته سره چې هغه سره مصافحه یا استلم شي بند شي. پلیتی کې دنو پلیتی د بل نه واینا ده. او باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. جنوب سره په حالت د جنابت کې ګرځي دي شي او کنه. بعض علماء دا نقل چې جنوب چې سو پورې پاک شي نه د باندې خراس کا او ګرځیدل باندې او د کېدل باندې دی په دې ټول ابواب کې. ځکه بعض روایتونه معلومیږي چې جبرئیل علیہ السلام دا سړي جنازه نه راځي چې په جنابت کې مړ شي. نو دې دا ثابتې چې مراد د جنوب نه دغه متهاون فی الجنابت ده او څنګه کې امداسه جنابت کې ګرځي نو داغه جنازه نه راځي. نور کو جنوب تلا د مازه وخت نه راغله نو د مشي ګرځیدل او حرکات او سکنات او د کېدل ټول جائز دي. باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. جنوب سره ګرځیدي شي بازار کې او غیر بازار ځکه یادې چې د ابو هريره قصه کې د بازار ذکر. وقال عطاء بن ابي رباح وإذا فقيه د مکه مکرمه يحتجم الجنوب ويقل ما اسفاره. جنوب سره حجامت کول شخکر لګول شي ان كنا قنچ کول شي واهل قراسه سر خلیل شي ولا ما توازع اگر 14 سنه. بعض علماء نے اشتراط د وضو معلومی دیوی نه وضو شرط نه ده بغیر وضو کولش. زمون د وطن عوام کې دا مشهور ده چې په روزه کې جنوب شي نو پښمنی نه مخ کې لام دي دا غیر خیال چې پښمنی کیږي نه حال دا چې پښمنه فراس کا کر سره واده لمبل د سبا مانزه د فارغ مدیوی خکر لگولی شی حلق کولی شی خبری کولی شی گرزی دی شی اچه کم مضمون دیا متحاون فی الجنابت. مثلا عبدالعلا بن حماد خالصنا زیب زرین خالصنا سیدون خلاتا دا مسائل دا سی چه سلور وغای ما پده متفق تی. انا انس بن مالک حدثنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نساء فی اللیلۃ الواحدہ. حضور مبارک پټولو بیانو ګرځیدل وله يوم اذن تسنسوته قد یو سره جنوب شو من دا بل ته چیزونو ګرځیدل لعنل کا غسل یو دل کړل نو چې هغه له ورغلی خبره تقریبا کړی نو ګرځیدل په کوسو کې رانن په حالت جنابت
یو ځل ما طالبانو ته د حضور پاک د کورون نقشه جوړه کړې وه چې چا سره شته دی چاپ کړی و ځان نبی کریم د کورونو چې په کوم ترتیب کورونو د کومې بیبي کوم ځای کې من عياش قال سنا عبد الله قال سنا عمر بن بكر بن بلاف النبي هريره قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنوب بما حديث له اخذ بيدي لما لا سنه ولا محبت ورسا فمشيت معه ورسا روانه حتى قال كيناس فانسللت زام بغلي روحك فاتيت الرحله فلكړې ترانم فاغتسلت غسل منك ثم جئت وخالد فقال انا كنت يا ابا هريره شرطت له فقلت له ما ورتعلوه يندي ورتمي چې سيب ز پليته ما داسي ما حضور مبارك سبحان الله ان المؤمن لا يندس اباب كينونه الجنوب في البيت اذا توضا قبل ان يغتسل که جنوب سړی کور کې پاتې کیږي ملاستفا نو دسو کینو خیر ده دا دسم حکم استحبابا دی وجوبا نه ده ما ظاهریون دا نقل شوی دا چې وای تودع او دس دیو کی خدا چې کوم حدیث باندې استدلال کوي هغه کې ان شاء راغله وای تودع او ان شاء که خوخي او دس دیو کی نو دس یو نو علی طهارت بده حاصله او که دس نو کی نو خیر ده جناب نعمن قال سنا شام وشيبان يا حنبي قال سألت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وجنوب قال نعم ويتودع او دس بيوك دا که به اول ابتدا د شپې کې جنوب شو او که په اخر د شپې کې به جنوب شو نو به باجت نو ځکه چې غسل وخت نږدې لا يمس ماء من روي کنه په ترمذی کې كان ينام ولا يمس ماء باب نوم جنوب سړیو د کې دی شي اچھا کم جبریل نازی آدم متعاون په حق کې ندیدا متفرقات ابواب ذکر کوي په دې غره جنوب نه د اعمال ټول ثابت دي په حالت د جنابت جناب قیمت مسلم قال صلی الله علیه وسلم ان ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم أيأخذ أحدنا وجنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فلينام فليأخذ وهو جنوب وبعض روايتك إن شاء راغلنا ويتودع إن شاء أباب الجنوب يتودع ثم ينام خدعنا أو دسك بيد ودش ما توي يو نوع التخفيف مرازي بل لا چې خوب کې د روح خيجي ملایا لا سره نو چې روح پاکي په یو نوع د طهارت نو خوبونه ویني او چې پلیت وي نو به پریشان کن خوبونه ویني بل کسان لو بکمی مثلا نو غسل لمواضع د وضو ته دوباره جت پاتې کیږي نه هغه یو د وضو کافي شوی أنا أحبك أن قال صلى الله عليه وسلم بيد الله من جعفر محمد بن الرحمن وطلع عشرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام جنوبا غسل فرجه وتوضأ للصلاة سنة موسى بن إسماعيل قال سنة جبريل يتوضأ في النار عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدنا وجنوبا قال نعم إذا توضأ وإن شاء سنة عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع واغسل ذكرك ثم نم. أباب إذا التقى الختانان دا ختانين مسألة من مفصلة بترمذي کې ویل کړه ختانين دو اندامونو ته د سړیو د خدای نو خلو کوم ختان ذکر ورته ختان وي یا دا خدا غی تا خفاظ دینو تقریباً باو تا خطانین وی پا ابتداد اسلام کے حکم پا دے بنوی دا الماء من الماء بیب الحدیث را غرفتو اذا التقى الماء اذا التقى الخطانین فقد وجب الغسل او بظاہر دے ادبار حدیثینو کی تعارض دے علماء پا سلو طریقو دا اذا التقى الختانان حدیث راجح گنی
اولا دا دو حدیثینو کی تعارض راشنو طریقه دا نسخ که تاریخ معلوم په خپل حدیثو کې راځي چې الماء من الماء كان رخصة في اول الاسلام حلقه د تو وبلګي نو حکم په انزال باندې بناو او قرینه دا چې کوم صحابون لغه نقلو دا الماء من الماء غیر رجوع کړي د اذن دخل خطانان ته دین طریقه ترجیح ده اذن دخل خطانان دا صراحتا او منطوقا دلالت کوي په وجود د غسل په نفس التقاء د خطانین او الماء من الماء دلالت کوي په عدم غسل عند عدم الانزال مفهوما مفهوم دغه حدیث معارض دی د منطوق د حدیث سره اول خو مفهوم ډیر علما حجت نه ګڼي او چې څوک حجتم وای ناغي چې د منطوق او مفهوم یې کې معارضه راشي من ترجیح منطوق لاره الماء من الماء مفهوم ده دی هغه معارض دی ذل تخل خطانین سره د دې وجنه موږ التقاء د خطانین حدیث راجح ګڼو درېمه طریقه د تطبیق وا دا تا خلاصه د ما مزه تطبیق دا چې ذل تخل خطانین په حالت د بیدارۍ حمل له الماء من الماء په حالت د احتلام حمل سلورم تایید قیاس صحیحه او نظائر او اشباح په شریعت کی دلالت پدې کوي چې بنا د حکم په ذل تخل خطانین ځکه غسل یو حکم شرعي د دې بنا په امور اختیاریه او پکار نه په امور غیر اختیاریه التقاء خطانین په وسط انسان کې ده او انزال په وسط انسان کې نه ده کدا سړي په وسط کې نه د یو غنټه جما کول او ځان به انزال به نه کو چې لذت ته محسوس کی ولا د اختیار نه څوک باندې دو سره انزال شي ده چا چې الک صاحب پسو شي دا چې چا واده کړی هغه ته پته لګي تاسو په هم واده نه کوي نو بنا د احکام شرعیه د غسل په امور اختیاریه او په کار ده نه په امور غیر اختیاریه یا د انداز څنګه شریعت باقی احکام دي لکه فساد د صوم وجوب د کفاره فساد د اعتکاف فساد د حرام وجوب د حد شرعي رجم یا جل دا ټول په التقاء د خطانین بنا لري اي کې انزال شرط نه لري نو څنګه باقی احکام د شریعت په نفس التقاء د خطانین بنا لري نو هغه دا رنګ غسلم په بنا کول پکار دی یو سړی یو خود سره سامان پکې داخل کړي کې انزال شي کو نشي او دیونی ولې شو حد شرعي په جاری کېږي احرام خراب شو روزه ماته شو اعتکاف مات شو نو دا باقی احکام د شریعت تقاضا را دي کې دلته دي کې خلاف په صدر اول کې خلاف ختم شوی د امام بخاری دا کلام نو بعض خلک وای چې د پرېزه منطقه د خطاینانو کې غسل مستحب دی او بنا د حکم په نفس انسان باندې ځکه دی احب و یوکد وای او سیدا چې دا اوکد په اعتبار د وجوب سره وای یعنی قول د وجوب د غسل په التقاء د خطاینانو بنا د په احتیاط فی الدین کې دا سنه چې دا مستحب غني باب نزل تقل خطانان مسئلہ تیار شو کنه ترمذی کې موږ مفصله ویل سنا معاذ بن خدام قال سنا هشام الخان وسنا ابراهيم بن ايمن هشام بن خدام سنا الحسن نبی رافع نبی ولایت النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا جلس بين الشعبين الاربعه چې سړی کې ناست د خپل په سلوړو طرفونو په میانس کې به کو ناټی شو به پتو نشو ثم جاهدها به بزورك مشش پلوک فقد وجب الغسل غسل واجب جهد کنایه د علاج نه یعنی خپل حشپه داخله کې په الله دای کی
صاحب عمرو شعبة وقال موسى سنة الله قال سنة الله قال أخبرنا عسان مثله قال عبد الله هذا أجود وأوكاد غسل كل خبره او دیر السیدة انما بینا الحدیث الآخرة دا دیم حدیث در تذکر ذکر کن لی اختلافهم ذکر علماء پاکی اختلاف کرده هو الغسل احوات و غسل احوات نو بعض علماء دا دو پنیز غسل تے احوات ویلی دی یعنی دا وجوب نده و سیدہ چی احوات مانا احوات فی الدین دی غسل واجب دی ذکر بینه پہ احتیاط اگر دے تاسو فقهاو تا یو لار او خودله چې کوم ځای کې تعارض د دلیلین راشي عمل په احوات کوا چې خروج د خلاف د علماء نو شي اته څو کوئی غسل پینشتا هم چې غسل یو کو ناغي ورته سګناګار نه وای او چې څو په غسل وی غسل ادا شو نه احتیاط په غسل کولو کې نو دا فقهي مسله شو ها چې هر دوه حدیثینو کې تعارض راشي نو تعامل په احوات په دین کوا کم کی احتیاط احناف اصول کې دا داخل دي چې دوی تعارض د حدیثین ویني عمل په احوات صورت باندې کوي چې خروج د خلاف د علماء نواشي او عمل یقینا درست شي او دا سبحانه پس سنت نه وي د جمع نه پس سوک جائز وی سوک ناجائز وی نو احتیاط دا چې نور راخته دون پسو کا ځکه دا نور راخته دون پس په اتفاق د علماء د سنت ادا شو او مخکې کې خلاف طواف ته وک په حج او مازیګر نه پس رکعتین د طواف سو علماء جائز وی سبن وی شوافی جائز وی مالکیان ناجائز وی تعمل پرستو کا ما خام نا پسو کچھ عمل بالاحوات راش سجدہ تلاوت سوک واجب وی سوک سنت وی احناف یوکا چه خروج دا خلاف دا علماء ناش او عمل پا یقینی صورتوش کم زیکی چه گوره اختلاف دا احناف و دا نور فقها و رازی پا یو مسئلہ دینکی او تعارض دا حادیثی نو دوی عمل پا احوات صورت کئی اس پر تحیت المسجد و دوران دا خطبے کی سو علماء جائزوی محدثین کرام او شوافی او سو علماء ناجائزوی نو دوی احتیاط بانے عمل کئی لیکن سنت تی کہو دے نکڑو نو گناہ نشتا او کدے اکڑو نو پیو صورت کی گناہ گاریں گے نو جلب دا مصلحت آغا مؤخر تی دا دفع دا مضررتنا دفع دا مضررت مقدم گنا لیکن آغا کی عمل بالاحوات تی دا رسول لخوا چی عمل بالاحتیاط پکار او خروج دا خلاف دا علماء نغورا خبر را یعنی عمل پاک صورت کوا چی طول علماء ورطا جائز ہوئی بابو غسل ما يصير من فرج المرأة دا خذ دا فرج نرطوبت چی راشی دا غیو انزل ضروری دی دیکھو منیتم پلیتا ہوئی لکزمون مسلک او ما يصير من فرج المرأة مزی خذ کی مزی زیاد ہے ناغب وینزے جناب مولانا قال جناب الوالد حسين المعلم قال يحيى واخبرني مسلم اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان عن عفان لا غير مقلدين عجيب خلت سلو پینزه مسئله یاد کی احادیث دا دولس سو کالو دا محدثین و دا فقهاء و خدمات کتابونا شرح تفاصیل دی طولو تغلط وی او دی طولو وی امت دا ضرر رسول دی ندین الوی غلط خبر است دولس سو کال علماء محدثین و فقهاء چه اقوال دا ائمه نقل کئی او دا غی اتباع کئی وی دا طول پا شرک و پا بدعات کی مبتلا
نو چې سړی د 1200 کالو علماء محدثین او کتابونو تصانیف او تالیف تا خراب وي دا خبره صحیح ده که پیسې نه پیږي دومره خو پیږي چې دوی په مسلک کې ټول امت ته یوازې احناف نه شوافی مالکیه حنابله دا فقهاو کتابونه لیکلي دي او شروح لیکلي دي او قاضیان او افتاء او اولیاء او محدثین ټول د دین زیات محتاج دوی ته وایي چرته د خدای د یاري د جړلې تهجد وخت چرته د امت د خیر فکر کړی دی چې دا د سکو نه دیو جن غیر مقلدین مسلک دا د تقوا او د احتیاط باقلات نو باب غسل ما یصيب من فرج المرأة که سړی اس نه پیږي نو دومره خو پیږي چې ټول امت عمل د بدعت او شرک هم زناوره اصلا چې ته په بدعت کې مبتلا او شرک کې مبتلا د نورستان مولا مقلد او د کونړ مولا او باجوړ مولا د خیر القرون هغه ترجیحات اقوال هغه ته عبس وي او د شر القرون هغه د صحیح باب غسل ما يصيب من فرج المرأة دخل دا فرج نجسرته بطراشي داخل منزل ضروري حدثنا ابو معاوية قال شهاب الواسع عن حسين المعلم قال يحيى واخبر موسى متى اخبره ان زيد بن خالد ما له فتوى على دا سړي خدای طلاقي کنه درې طلاق سلور وړو فقه کې او ټول مذاهبو کې درې طلاق د حضور زمانہ کې با هغه په وحي عمل کوو نیت له اعتبار او سم نیت له اعتبار د خفي ما بینه هو بین الله کوي زما په دې مودرم نیت کې تاکید مقصد او که خزه په دعوه کې نو نیت له اعتبار نشته پسه دا مسلم شریف حدیث په ذکر کې نیم چې درې طلاق د حضور زمانہ کې او د ابوبکر زمانہ کې یو طلاق او د عمر سے پاول ورځو کې بس نو دوست نه ذکر کړي چې ارستو سوش نو عمر سے به درې کړو یا خو وحی برات له ابوبکر سے زمانہ خو لګوا سو واقعات پکې دغه نه راغره پیغمبر ته وحی راته شمو خو واستاسو په ظاهري قول باندې عمل کو چې درې طلاق دې ورک درې طلاق دې نیم حدیث نقل کړي الکه د خلانه کې یریږي سړی دا وایي چې ټول فقها د ملت او ټول امت اسلامي درې طلاق ته درې وایي زولي یو کوم او دا سړی په ګناه کې ولې مبتلا کو احتیاط دانه چې ورته خود دې جدا شو مبذر ولولي کې نیم حدیث چې د حضور زمانہ کې درې طلاق یو طلاق او په خپل باندې بخاری کې چې غدري کړی نیم حدیث په نقل کې د ابن عباس او یو شاذ روایت ابن عباس دومره شاګردان دي صرف طاووس نقل کوي نور یې نقل کوي نو احتیاط په دین کې خدای چې دا فاطمه او شلکات تراوی دی واته ضرب پاتوک الکه فقها د ملت خوشلوي نو کدا ته په دې شلو کې د سګوناو شو په شلو کې خاطر راغله لکه ان تاسو ولې عمل بالاحوت نه چې کوم باندې سلور واړه مذاهب او ټول امت د اسلام او حرمین شریفین او بیت المقدس ټول پاغي عمل کوي ولې شلو ته بدعت وای نو دی چې دا شل څوک دا ټول بدعت دا عجیب خبره بنای د مذهب صرف په شو شعره نه احتیاط فی الدین نه تقوا نه د خدای نه یاره چې دا مونږ سکو او دا سوې امون نه خدای ته پوس نه زلوی مولم ذکر حدیث کې مدا تطبیق وکړه نو مسله کې ټول په بے احتیاطه روان نه پام کوي
پنم باندې سو خسته کیږي نه زنا ابو مون قال سنا بالواسع حسين معلم على يحيى واخبر ابو سلمة عن عطاء بن يسار اخبره اما زيد بن خالد جهنية اخبره النساء على اسمه ودي ذكر وانما حدث الاخر على اختلافهم والغسل احوط غسل احوط اذا رسته حدیث تر بیان ما غیر دا رسته چې ذکر کړل خو بنا د دین په احتیاط تا عنایت اذا جاء مع الرجل امراته عثمان سے میں تاسو کو کہ سړي د شزینې سره جما کړي فلم یمنه انزالی نشي وقال عثمان يتوضا كما يتوضا او دسبوك ويغسل ذكره وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب کو زبیر نو طلحه او ابي بن كعب فامروه بذلك خبه دا هغه وخت چې جما نو شوی دا عمر فاروق زمانہ کې هغه راوستل او دو سړي بي بیان ولیدل ابي بیان ورته وې چې نه مساله ده ما عمر صاحب کله دینه پښا بل فیصله وکړو زبه سرمنو باس د متعی حرمت حضور مبارک خیبر کې کړو به او تاس کې او درې ورځې اجازه ته کړو د مجبوره به منع محبت وکړه خو چونکی نشر ازعام خبر با نباز المسلمانان فاروارو چاہتا حرمت نو رسیدل انو دا عمر سے زمانہ کی مقدمت دا سرالا اغوی دا اولی ایمون متعا کرده وا وی خواه اعلانات اکرد وی کده دی متعا چا اکرد نزو پی حد زنا جاری کن متعا حرام و دا حضور زمانہ کی خوچاتا نو رسیدل نشیعگان وی دا متعوی عمر سے بندہ کرده کنی مخینا متعا رواما عمر سے تکنزلی کنی لکه مناشی مخکې و خو چاته خبر نو رسید شلکات عمر سے وہ خرب ډیر خش چې صحابه ته چا مخالفت کړی نه په طلاق کې چا مخالفت کړی نه په متع کې چا مخالفت جابر صاحب حدیث په الله راشي مسلم کې چې د متعین منع عمر صاحب کړل او دا هغه اعلانات وکړو دوباره مداح منع ورمه نازك حضور وی علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ عمر سے درې طلاق درې کړ بس ولی مخالفت کړ او خلق تفتوی ورکړ دا خلق په حرامو کې مبتلا عمر سے معمولی سڑے دے اور صحابہ اور سر اتفاق وہی دا عمر سے سیاستن کری سیاست ستوئی سیاست دا دین نجدا خبر دا خوڑنو اول پا عمر سے باندھ تحمتو لگم چه حلال حرام تو دا خپل سیاست دفع بل آئندہ بادشاہ متملار جوڑا کرد اسلام چه حلال حرام ہوئے حرام حلال ہوئے سیاستن دیکھا عمر سے ندا نقل الگدا عمر سے بدنام کر رہا نو چا پدر کی چې د خدای یارانی او عمل بالاحوط نه کوي او د امت خیرفانه هغه دا صفت فيه قضا لا سوال نورستان مولا بل تسخدو کی بس خد ده انا کدرې یو دي کدرې درې نه خوش عیسایان وی درې یو دی او یو درې 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 دی یو یو نه وی خدایان درې یو پلار دی یو زوی دی یو خزاله کله اخذه کوم خلاف دی کله مریم بی بی علی کله روح القدس علی نو دا درې الکه تاسو توحید وی دا درې وانه به یو دی نو چې دریم درې خو یو نه یو درې نه دا څنګه خلاف عقل و خلاف نقل خبره کوي نو دوی دا د متشابهات نه دي لکه تاسو په قران شریف کې الف لام میم دي
نه دا الف لام میم متشابه خو دې ته نه وي چې خلاف عقل وي. ستاسو خبره خو یو ماوراء العقل دی، یو خلاف عقل دی. یو خبره چې عقل رسیدي نشي، لکه د خدای ذات ته عقل نشي رسیدي، نو د خدای صفات او حقیقت ته عقل نشي. او یو خلاف عقل وي، یو درې کول او درې یو کول، دا خو عقل نه خلاف، دا خو ماوراء العقل نه دی، مخالف العقل. نو باندې فهم كذا لا فتونك. وقال سبحانه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك علي بن ابي طالب بن زبير بعد سوي خذ طلاق کی ولا شي فلان کی مولا لا عبد الله رواكي لا شي انا كده امسوك. واخبرنا ابو سلمة عن عروة بن الزبير اخبرنا ابا ايوب اخبرنا سن ذلك من رسول الله حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى أن شامل بن عروة قال أخبرنا النبي قال أخبرنا أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط، غسل أحوطه، وذلك الآخر إنما بيناه. بسؤال لتي غسل أحوطه دا حديث ولا ذكر كاو حدیث کو میں ذکر کر کہ بخوا کے اختلاف راغلے و اختلاف ختم شوی دے و تب غسل کا دا احوت نمران مستحب نہ دے، احوت نما احوت فی الدین دے دے وجوب قائل دے خو بینے دے احتیاط فی الدین دا امار تا دا سلور وجنا رب بے حدیث راجح کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الحیض دا موجبات دا غسل بیانی خدا مخ کی موجب دا غسل جنابتو اور جنابت شامل نارینه و زنانه و دوارو لراره. اس آغا موجبات ذکر کئی چا مختص خوزو پوره حیض استحاضه نفاس مثلا دا خوزو پوره مختص دی، دا خوزو دا حیثیت دا وجنا عنوانه والا باب جدا کر کہ دا طول موجبات دا غسل ذکر کئی. کتاب الحیض وقول اللہ تعالی ویسرونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دا آیات د درو غرضو د پاره ذکر کړي. اولا دا چې تبرک بذکر الآیات کې فی مبدأ البحث. دویم دا چې اثبات د دعوی کوي یعنی د احکام د حیض په قرآن او په حدیث باندې سره. او قرآن سند تاجت نه لري نو هغه په اول کې ذکر کی، او حدیث سند تاجت لري نو هغه رستو په سند نقل کی. قرآن خو متواتر دی، متواترات او سند ته ضرورت نه. دریم دا چې د قرآن شریف او قواعد ته اشاره کوي، اصول ته، جزئیات او تفصیلی احکام خو نه بیانوي. نو دې دا تخی چې د قرآن شریف آیتونه دا په منزله د متن دي او دا حدیث رستی مفصل دا په منزله د شرح دی. ذکر سید الکائنات منصب دا دی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلهم یتفکرون. شرح دا قرآن او حدیث کئی. زم مخی باڑی تتلو اما تا چوی بیم پی تقریرو چې بعض تبلیغیان خامخاله مخکې لا مذهب شو ترجمه د یو عالم نه وکړه، ناغه لا مذهب کړه، نو اوس لا دغه شو منکرین حدیث نو انا لله فيما هو او صح بیان مې وکړه. ځکه چې غاړه د تقلید وکړه واته ورور دلیل ته ګوره ناغي چې دلیل باندې سوق پیږي. دا خود عالم ماهر مجتهد فقیه محدث دا متقی کار دے، دا ہر نسواری کار. اور تو تی دا سلفنا بدگمانی پیدا کی، اعتماد تی اچت کی. دا پاکی ابو حنیفہ پاکی سوکتے، شافی پاکی سوکتے، ہدائی ملا سوکتے. نو چھ دا اعتماد دے دا سلفنا لرکا، نو دا بخاری نے میں اعتماد اچت شو. دیکھا بخاری امام ابو حنیفہ کے سفر ابو حنیفہ خود مخ کے دے
دا مسلم مولانے میں اعتماد اوچت کوي دا فارسیان نارل او په دین کې ګړبړ پیدا کړ خدا هدایت ته پاره قرآن نازل کړي تبیانا لكل شیء دا هر څه وضاحت ته پکې منکرین حدیث ما وی انا لله و انا الیه دا تقلید مارکه دا چا دا سټ نوخکل دا ټولو فتنو دروازه دی ورته کولو کړه ځکه بے اعتمادی د سلف صالحین نه پیدا کړه او ته چې د امت څخه کار کړی دا ټول غلط دی د امت په کار کې خدا حدیث جمع ده چې څنګه فقه جمع کړی دا حدیث جمع کړی نو د فقه د جمع ته چې بدعت وي او د فقهاو نه د اعتماد اوچت کا نو د حدیث جمع تم بدعت وي او د محدثین نه د اعتماد اوچت کا ورته دا پکې سنت بخاری مولا فارسیان نال او د تعجمی ساته شوی یو کتاب دی اومه کته حیران شم یو درو جلدو کې نه مې یہ مذهبی داستان ہے دا مذهبی قصه دا بخاری حدیث چې حضور نه به بیان سره جمع کړ دې پورې وخان دی او ټوخه بکای نه هم سو کولیش دا حدیث چې حضور مبارک او بي لمبل دی دام سو کوي هدایت درو جوړ کړی او دا ډېر روایت چې دا غي په خپل فهم او فکر کې دا غي په فهم کې یادوم کنه هغه ته غلط کار دا په دغه کې پیش کیږي وګوره دا پکې دروغ دي دا پکې دروغ دي دا تاسو عقل منی نه بیان سره وي دا پکې دا عجمي سازشان دي د پیغمبر د بدنامولو د پاره دا خبره جوړ کړه لاهور کې ما سبق وې مالته یو کانفرنس شو اولا محمد پرویز یو منکر حدیث دا کتابونه دا غد طرفه خواله شو اغم پکې علماء پکې د شام یو عالم راغلو د فلسطین مفتی د تقریر کا پاس یالکه ته مسلمان پیغمبر منم خدا پیغمبر خبره نه منم زدا حکومت منم خدا حکومت قوانین نه منم دا سره ته مسلمان اوسه کافر بچیا پیغمبر منم خدا پیغمبر خبره نه منم پیغمبر منل ستا ہوئی پیغمبر منل ستا ہوئی یہ پیغمبر منم خدا منکرین حدیث ہوئی پیغمبر وی حیثیت دا ڈاگی دی علیہ باللہ منتے کتاب را رسول دے بس خلاص منگ پا کتاب عمل کرو ذکر بیانا لکل شے ہر شیط بیان دے پا کتاب علیکہ داتا تو ستا چاہو چاہے دے معنی دارا دا اهل حدیث چې ځان ته وي ورځي دوی په حدیثو کې ارسشته دروغجنو حدیث صریح چې په هغه تقریبا 2000 دي نو دا نور احکامات د لکونو مسائل دا چا وکړي او چا معلوم کړي دا به کوم ځای نه معلومه قسم دې کړي یو مون نقشه پیش کړی شي چې سو فرض دي سو واجب دي سو سنت دي سو مستحب دي دا په حدیث مبارکو کې نه راغلي خدا اقوال د علماء نه به نقل کې د فقهاو نه نو چلے دالیا فتنه ده غره دا امت ته ضرر ده چې نه نه فقهاو چې سکړي او امت څومره تیر شوی دی دا ټول مشرکان ان لله و انا الیه او ټول مبتدع پاتې شو من بنیم کسان پاتې شو زما زما استاد د شیخ سے او یو نورستان مولا دی برزخ دلته جماعت المسلمین یو سړی میول بس وی پاکستان کې مونږ دغه درې سو کسان ما ان لله یو توحیدیان مسعودیان په کراچۍ کې ایو شاولی الله صاحب مشرک تیر شوی دی حضرت امام احمد مشرک تیر شوی دی شیخ عبدالقادر جیلانی مشرک تیر شوی اعظم واحد مخبل جمعتون لینم توحیدی مسجد اخر یو پنوخار کیو یو جاہلو یفا اور سیکل بے چلو پنچر بے لگولے اما لوی دو یو ما سره شاگرد پاتې شو مردان کې دا
د ګجرو ګړو دا او چې ګوره د جهان احمق وي غیر مقلد چې ګوره یو خلوی درجه والی چې پرشتیا د اجتهاد مقام ته رسیدلی هغه بسو کی چې امانه کړی خو نه دی خو مونږ ته نخ کړ او یا به د جهان غیر یا جهان احمق ضرب دوکه کی او خيار سړی سنجیده سړی د امت خیر خوا د امت غمجن او د فقها او د سلفو عزت کوونکي دا به پکینی دا پکې سو یو تور بور سړی ویلو جای دا ابو حنیفه پکې څه شی دی او شافعی پکې څه شی دی مازل کې حدیث کې راځي لعن اخر هذه الامه اولها دا زمانہ براس چې رستنی قومونه ما فسلف صالحین لعنت وي دا غ زمانہ لعن اخر هذه الامه اولها ذکر سلف اعتماد توجد شو هدايه قسم دے ہدایه مولا دا تلس کاله کی کتاب لیکل دی او تلس کاله روجا لکه امام بخاری پاس کاله دا هدایه حالات میں کتا شاگرد تم پتنشت کور تم پتنشت چې د روجا د کسره ویډوړې بولا را جمعات کې و او خادم ته دوی دلته کې د زود رګوزګار نیم لیکل کو چې هغه بنا د ببل طالب ته आवाज کې راشه بچي دا ډوډۍ وخوره دا لوخي وي د بیره وړه مالا دغه هغه ډوډۍ وخوره دلته به کې خوره چې هغه بل طالب براغه ته به زلوخي کوته یو خزه ته دا پتا نه و چې د دروځه ده کوي دا بزوږي امام مالک سے ته هارون رشید یو ځلوي هدیه راوړه د اشرف ورډک خادم وزیر راغی ویسه دی ویدا سره زما ضرورت وی خیر دی که بیس وی خدمه ده کېده کې بیا هارون رشید ورته درخواست راولېږه وی قربان مدینه منوره کې ګرمي نو بغداد ته تاسو راځئ په اوړي کې بغداد یخ مامون او محمد امین ته وه موطا وایه او زما دا زړه دی چې ټول خلک په موطا امام مالک قانون وګرځو چې بس په دې عمل کوي هغه وینا صحابه کرام خواره شوي دي د هغې آرام مختلفو او هر وطن ته صحابي تللی دی پرېږده چې کوم خلک د کومې علاقې د کوم صحابي اقوال ورته رسېدلي په هغې عمل کوي زما په کتاب به یې څوک نه مجبوره کوي وی زه ستا د بغداد دپاره زه مدینه منوره نه پرېږدم او خادم ته دا پیسې پرتی د ما امانت دا ولا یوزه او کسته په ځامن موطاوین دلته راولېګا چې څنګه نور طالبان ناشتي هغه سره بناشتي ا دې ورته لیکه اما بعد فإن العلم يزار ولا يزور علم لخلق راځي علم چا پسې نزل زم بغداد ته زستانه بغداد د بارا مدینه نشم پېښه نو داسې احوت کې شافعي صاحب وایي قسم دې چې چا سره مې بحث راغلی دی نو زه زړه کې دعا کوم چې خدای د ده د ژبې نه حق کلمه وباسي چې زه پې پېښم که حقي چې زه ورپسې روان شم وی چېرته مې زړه کې دا نه دي راغلی چې زما سره چې څوک بحث کوي هغه دې پړ شي زه یم چې خدای حق څرګند کړي چې زه ورپسې روان شم چېرته مې مناظر په حق کې دا زړه کې نه دي راغلی چې دې زما په مقابله کې پنچر شي نو زه یم خدای دله توفیق ورکړي معنا هم راکړي چې حق خبره څرګنده شي نو دې ته مناظره وایي او دا اولیاء امام ابو حنیفه حالات وګوره مالک وګوره احمد وګوره نو قسم دې حیران بشي چې دا اصل علما ورپسې روان دي دا کو جابودیان اوسه یا نسواریان یا نورستان مولا او د باجوړ مولا حیثیت د امت علما او فقها او صحا او قاضیان دوی دا غینه په خپل ذهن کې داسې جوړ کړه لکه باجوړ مولا دی جماعت امام راغلی سورت یاسین ورته یادي نور ورته هیڅ نه یاد یا خدای وارنه ګټو باسه
او په خپل عمل معافي وغواړي د خدای. دا فتنه د ځان اتصال ده. نو دریو آیات غرضونه پاروي. یو تبرک کوي بذکر الآیات فی مبدأ البحث، دویم اثبات د دعوی کی په دو دلیلین و اصیلین، دریم قرآن شریف متن ګرځي او د آینده حدیث شرح ګرځي. به یو دو خبرو ته د آیات کې ګوره، او د اختلاف د دو لفظ د آیات نه جوړ دی. اول خدای سره څومره نزدېکت راوړي، دا مونږ ترمذی کې ویلې ده. نو درې واړه فقهای کرام حضرت امام ابو حنیفه او مالک او شافعی سے وایي چې لکه ما فوق الازار، ما فوق الازار بکې. حضرت امام احمد سے او زمون په ائمه کې محمد ابن حسن شیبانی او صرف جماع بند ده، نور ما تحت الازار هم ته پیدا غشته شي. د اختلاف دو منشی دی، یو منشه لفظ د آیات او یو لفظ د حدیث شریف دی. لفظ د آیات کې دا راغلی دی یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. دا محیض صیغه د ظرف مکان ده او که صیغه د مصدر میمی ده. نو حضرت امام احمد ابن حنبل او زمون په ائمه کې محمد ابن حسن شیبانی دا صيغه ظرف مکان ګرځي. فاعتزلوا النساء فی المحیض، خذنا جدا سیګه په خاص زید حیض کې. نو خاص زید حیض څه شي فرض ده؟ وایا یا نه صرف وته معلومه شو چې وته مکان. او دا نور فقها محیض صيغه د مصدر میمی. فاعتزلوا النساء فی المحیض جدا سیګه د خذنا په حیض کې. د استثنائیات امام بخاری د دې قائل ده. نو دوی به دا مختلف ابواب ذکر کی چې بظاهر په آیات کې دا وایي چې د حیض زمانہ کې بالکل لفظونه جدا اوسېږي، خدا دا 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 روادي. نو دا ابواب رستو په منزله د استثناء ګرځي د لا تقربوهن او محیزی صيغه د مصدر میمی ګرځول او سیدان. دویم منشه اختلاف د احادیثو ده. مسلم شریف کې دا راغلی دی اصنعوا كل شيء الا النکاح، هر څه کوي بغیر د نکاح نه. نو نکاح په لغت کې وته ته وایي، نو د حدیث نه معلومیږي چې هر شی روا دی علاوه وته. دا درې واړه فقها وایي چې صحیح حدیث چې حضور مبارک نه تپوس شوی دی بما يحل لي من امراتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار. نو جميع ما يحل له حضور مبارک ورتسوه لك ما فوق الازار. بخبل عمل دا مصطفیٰ څنګه دی؟ یا مورنی فاعتذر. او عائشہ بھی بخبل وی چې د حضور مبارک په نس بخبل اختیار کېو او هغه ما ازار استعمال کړي. نو تاسو خدای نه استنام کوي. اوس دا چې راغله د اسلام کله شی دا په مقابله د يهودو کې راغله. يهود او عیسایانو کې تفریط او افراط. تفریط معنی کمې کول. نو يهوديانو به د حیزو په خذو په حق کې ډیر کمې کو. کمې معنی دا چې خود سره به خبره نه کوله، خود به کور کې نه پرې خوړې، خود سره به خلاص کا کنه کو. لکه اوس لا شیطان واجب کافرستان کې په چترال کې بمبري طلاقې ته زبل زلتل. نو د کورونه بهر یو ځای جوړ کړی، هغه ته حیض خانه وای. نو د حیض چې په خود راشي هغه ټول په هغه کور کې اوسېږي. ابا کور ته نزي او سړی ولا ډوډۍ وروړي، ډوډۍ انګولې ورته په لوخي کې په دغه کې دی لاندې لاس کې نو ورکی نه اخذ اوچت کی هغه خوري نو لوخه به کې د دې کور ته لوخي اوس په خپل ملي دل ناغه ته حیض خانه او يهودو کې دغه غلوه او عیسایان پکې افراط کې زیاتې کوي، یعنی هغه ارس شي کوي. نو چونکه مدینه منوره کې يهودو
نو یهودو اجتناب کو بالکلیه. نو حضور مبارک ذکر ویسنو کل شین الا النکاح. نو نکاح حقیقت کې په مقابله د هغې د تفرید کې نو مراد د نکاح نه دلته ما فوق الازار دی. ځکه یو حدیث تفسیر د بل حدیث وي، نو چې بل حدیث کې وضاحت شوی دی حمل د دغه حدیث په دې حدیث وي او احتیاط هم په دې کې بنا د دین په سره وذالک احوطو. احتیاط په دې کې چې د سامان خپل د فرق ته نږدې کنه به بسي بیا خبر الناس کراعا یرع حول الحما یوشک ان یواقعه. قسم دې شهوت په دین غالب دی، شهوت په عقل غالب دی، شهوت په هر قوت غالب دی. چې ته سامان دې نږدې کړ نو ګلاس چې هر څه بدنت دي. د احتیاط په دې کې چې ما فوق الازار دی، بلکې نوجوان د پاره ده ما فوق الازار نه دی پکا. ځکه د باندې شهوت راشي به دې نه پیږي او چې شریعت دا څه نه منع کړی کنه نو دې کې نقصان او ضرر ده. کله سره چې په هیڅ کې جماو شي اول خوا په خپل بد ګڼي ځکه چې ټول سامان خراب ویني. دویم دا چې په هغې مرضونه راځي درد. دریم دا چې په سړي سوزاک لګي، د سړي اندام د وینو څخه خسخا وینه ده نو ټول اندام یې خراب شي، نو بیا خارښت ولګي نو بیا په علاجونو نه ستړي کېږي. نو دغه وجه نه شریعت حیث کې د ښځې مثال داسې لکه کړوکه چرګه چې د چرګ نه تښتي. نو خدای وایي فاعتذر النساء فی الله. لا چې چا واده کړي هغې ته پته لګي. عام طالبان غسل اسې مجرد دي. نو دا یو خلاف شو چې محیز دلته مصدر صيغه د ظرف مکان ده او که صيغه د مصدر میمی ده. مونږ ترجیح مصدر میمی له ورکو. او آیات ظاهره خو دلالت په نفس قربان کې چې نفس قربان هم مکوي او حدیث دغه شرح او وضاحت کوي. که څوک حدیث نه مني نو بیا خو آیات ته معلومیږي فلا تقربوهن ښځو ته نږدې کېږئ مه. بیا خو چې عمل بالحدیث نه کوي نو خود سره بالکل نږدې کېږي. دیمه یو مسئله ده هغې کې اختلاف دی او رجع دی د آیات مبارک ته. احناف وایي که د ښځې حیض په اکثره موده کې بند شو او ښځه په یقین راغی چې بس زما حیض نه راځي نو قبل الغسل ورسره خاوند جما کولی شي، غسل له به وکړي په یو ورځ. او که په اقله موده د حیض کې هغې کې چونکې احتمال د حیض د راتلو شته نو هغه به نه نږدې کېږي. او دا درې واړه فقهای کرام وایي چې نه چې څو پورې لامبلي دي نه ولې احتیاط زمونږ مذهب کې هم دا دی. دا صرف د جواز مسله وه. احتیاط دا دی چې قبل الغسل به نه نږدې کېږي اگر چې قبل د اکثرې مودې نه یعنی بعد د اکثرې مودې نه. اختلاف منشه دا ده چې دلته دوه لفظه راغلي دي حتی یطهرن فاذا تطهرن. طهر نفس بندیدو د حیض ته وایي او تطهر حاصلولو د طهارت ته وایي په غسل سره. نو تطهر کې تکلف دی او طهر طبیعي څیز دی. آیات دا دی فلا تقربوهن حتی یطهرن مه نږدې کېږئ چې څو پورې حیض یې نه بند شوی. آیات دلالت په دې کې چې د حیض بندېدو پورې مه نږدې کېږئ. نو چې حیض بند شي نو نږدې کېدل روا شو. فاذا تطهرن نو چې ښه پاکې شي فاتوهن من حیث امرکم الله. نو موږ په یطهرن او په تطهرن دواړو عمل کوو. که په اکثره موده د حیض کې حیض بند شي نو یطهرن بالا کافي کېږي. خو احتیاط په دې بل صورت کې دی او چې ښه دا ده چې تطهر حاصل کړي فاتوهن. د اختلاف د څه وجه نه راغی مخکې آیات کې حتی یطهرن نه دی حتی یطهرن دی. نو طهر نفس انقطاع د حیض ته وایي او تطهر حصول له غسل او طهارت ته وایي په تکلف سره.
باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأن كتبه الله على بنات ده حیض متعلق لسیولس مسئلہ میں ذکر کرے لسیولس پہ قصور اول ده حیض معنی لغوی او معنی اصطلاحی او ده استحاده معنی اصطلاحی و لغوی دیم ده حیض نمونه یولس دریم ده حیض ببارک احادیث صحیح سمرا حدیث راغلی دے سمرا مسائل سلورم اهمیت د مسائل د حیض په دین کې پنځم اقسام د مستحاضه شپږم نمونه د رنګ د مستحاضه رنګ د استحاضه او بیان د رنگونو د استحاضه شپږ رنګ او اتم بیان د عقل مده د حیض او د اکثر بیر مستحاضه په اقسام کې مرتا زمون په مذهب کې درې دي او نور مذهبونو کې پنځه دي مبتدعه معتاده متحیره هذه مبتدعات بقسمه مميزه وغير مميزه او معتاده مميزه وغير مميزه او متحیره زمون په مذهب کې اعتبار ایام لري فقط مالکیان اعتبار الوان لري فقط شوافی و حنابلہ و دوار لروی او که دوار جمع شی تمیز بالالوانم کولی شی بالایام و شوافی الوان لترجیح ورکی او حنابلہ ایام لترجیح ورکی نا مسائل ترشیر دی باب کی اولی خبرت اشاره کی دا چه بعد سلفن دا نقل شوی دا چه دا حیث دا بنی اسرائیل دا زنانو نشورو شوی دا بنی اسرائیل خود با جمع طرف لے نو سجده چې به کول نو سړو ته به کتل سامانونو ته دغه ته لاندې به ورته کتل خود په شیطان لینا نو خدای په دا عذاب مسلط کې چې حیث پر راغی نو دې دغه ته اشاره کوي چې دا ابن سیرین نه بعد علماء نقل شوی دی او حضور مبارک وی حیض د بنات آدم کار دی د آدم علیه السلام زمانه نه شروع شوی دی دا خو یو تدبیس دی البته بعد علماء تطبیق کوي چې حیض شروع شوی د حوادث بنا ده او احکامو کې شدت د زمانه د يهودو نه راغلي د بنی اسرائیل نه ځکه هغه کې دا خبر رااله نو خدای پاک په احکامات سخت راولېګل نو یو نفس حیض ده آیا احکام ده نو دی وی کام بابو کیف کان بدل کیف دیر سے راغلي بخاری کې شلل لومبجل کې او لزل پرستجل کې د اشاره کې اختلاف د اقوال او د علماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأن كتبه الله على بنات آدم قد كتبه قدره دا حیض مقرر دی په بنات آدم